السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مرګور دا کې مونږه د ملم جبې هغه کور له یوزل بیا راغلیو کومه ماشومه چې څنګه سره د ملم جبې په ټاپ کې ملو شو هغه انډي خرڅولې او هغه له بیا سم مسافرو ملګرو پیسې هم را لګلې ډېر په تکلیفات مونږه کور هم پیدا کړو خو یو ملګری اوس بیا څه پیسې را لګلې دي چې هغه کور لې وېسای نو مونږ دا وخت راغلیو دا غوي چې کوم خور و مزدوره په دې سیکل کې دا نهسته د سره دلته راغلیو نو مونږ د دې خور کنه ته پوسټ کوو دا کوم مزدوره چې او بچي څنګه یې ته خاله उदय पेजंदमा सोक्यमा रुपये अंदर कडे असतात गाणं आले गेले दो गाणे के कनारे खलकुता देर होता के लगा सोना दो होता के हा अवस सिफवा खोर दी निमा घंटा बराशी तस बतला पात्रा स्कूल ते तिल्ला आ स्कूल ततल kana हा بس فراشي مګر مون خو راغلی د دې پیسې را وړي خو ماشوم نشته نو ان شاء الله چې دې ته بلګ انتظار کو او چې کله غره شدي ته خپل امانت حواله کو مګر دا کې مونږه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه ملم جبې هغه کورته یو ځل بیا راغلی مخکې هم تیر تاسو پروګرام کتل او څنګه تاسو کې هم ډیر زیات لري دي زموږ یو خو ګرور دی ګلاب نیاز صاحب د دوبۍ نه زموږ حمید الله روري ته پیسې را لګلې هغه ته مونږ وی چې هغه زګې ډیر زیات ته پاغه بیا خرچه هم ډیر زیات راځي او زمون په اخلاص ته ټیم وخت هم ډیر ځای کېږي دا غدا وینا چې تاسو تلو راتلو د خرچه به هم زه د خپل طرف نه منم الله تعالی دې دغه په ژوند کې ډیر برکت واچي ډیر خوشاله دی ول راولي د ټولو مسافرو سره دا غدا وینا واچي په دې ماشومانو کې مونږ خپل بچیان ښکاری ځکه مونږه د دې خلکو سره داسې مینه کوو چې لکه سړی څنګه د خپل بچو سره کوي او چې داسې کورونو ته زمونږه د لګ ډېری مرستې او د غورسي دا زمونږه داسې یو سوچ وي لکه مونږ چې خپل بچو له څنګه خرچلېګو نو ګلاب نیاز صاحب د طرف نه 10000 روپۍ مونږه یو ځل بیا راوړي دي او د خپل خورځې ته به ورکو خو د ټولو نه غټ او د خوشحالۍ یو میسج تاسو سره به دې شیر کوم چې هغه تاسو مخکې را لګلې پیسې چې کومې دي ته میلاو شوي نو الحمدلله په هغې باندې اوس د دې دغې بابا چې کوم و د هغوی هغه زندګي روانه شوې ده نن د دې پلار کور نشته ګاډي ایستې دی ګاډي چلی او هغه خپله ډیوټي کوي وایي چې الحمدلله اوس خپله مزدوري کوي د دې د کور چې هغه کمه ودرېدلې پایه هغه هم الحمدلله روانه شوې ده د پلار یې په خپل کې لږ فرق شته خو الحمدلله اوس خپل ګاډی چلی او زمونږ دا بچی چې کوم تاسو ته مونږ ویلې وو نو دا هم اوس د هغې اخرنۍ ورځ وه د هغې نه بعد اوس انډې وایي هم نه خرڅومه خپله مدرسه کوي او بچې ته راته ووایه چې اوس څومره سپاره وي په ترجمه باندې خاص سکول جمعه تر څه دي ماشاءالله په ټیم باندې دي بابا خو دې اوس کار کوي که نه د څه کمې خبره ده نه او دا بل ستا یو تره دی ګلاب نیاز صاحب د دوبۍ نه هغه چې بیا هم زما د طرف نه د 10000 روپۍ مونږ ته راوړي دي بچې چا چې راوړي هغې خلکو ته دې څه وینا ده هغو ته مې دا وینا ده چې خدای دې خوشحاله کړي بل ځل چې دا ویډیو شو نو دې خلکو فشار کولې او دا خو دوی باندې انعام راله راکوي دوی وایي چې ته سوال نه کړه دا مې تاله انعام بچې ولې تا ته به دلته خلکو څه وایي وی دغه وي ته سوال ښه ملګرو تاسو زمونږ د دې بچې خبرې واورېدئ او په معاشره کې پکار دا ده چې مونږ داسې خلک سپورټ کوو مونږ داسې اپریشیټ کوو ولې د دې بابا 14 میاشتې په کټ باندې پروت و 3 ځای دغه خپه ماته شوې وه د دې کور هېڅ د ګټې وټې څه دغه نه و دې بچی به انډې خرڅولې په هغې باندې 100 روپۍ 50 روپۍ ګټلې د کور هغه چوله به په هغې باندې روانه وه د اخلاص ټیم که تاسو وګورئ نو په یو ځای کې هم مونږ سوالګرو له پیسې نه ورکوو خو مونږ چې کله داسې خلکو له ورځو نو دوی له مونږ د دوی د محنت د دوی د خوددارۍ د دوی د پښتو د دوی د غیرت یو انعام ورکوو چې کله یو پلار په کټ باندې پرېوځي نو یو وړوکی بچی راپاسې لور راپاسې او هغه د بابا سره ودرېږي اوږه په اوږه او د یو زوی رول ادا کوي چې او بابا زه به دا کور کې 100 روپۍ 200 روپۍ به زه مزدوري راوړم او انشاءالله دا کور به مخ په وړاندې بوځو خو چاته به سوال نه کوو هغه ویډیو وه وړه غونته ویډیو مونږ وکړه مسافرو دوی له پیسې راولېږلې په هغې باندې د دې د پلار هغه علاج هم وشو الحمدلله او د هغې د بدولته نن د دې پلار خپل ګاډی چلی د دوی د کور هغه ودرېدلی سیسټم الله تعالی یو ځل بیا روان کړی خو زه تاسو ته ډېر په معذرت سره سوال او په منت سره درته دا وینا کوم چې په معاشره کې تاسو داسې بچیانو ته یا د داسې بچیانو چې کوم مور او پلار وي یا مشران رونه خویندې وي هغې خلکو ته تاسو په دې خبره باندې پیغور مه ورکوئ چې ته سوال کوئ یا تاسو داسې کوئ دې بچي له چې مونږ کم په ټیمه 500 روپۍ ورکړې وي هغه د دې د محنت او د مشقت یو وسیله وه او بیا وله تاسو خلکو پیسې راولېږلې نو کوشش وکړئ چې په معاشره کې داسې خلک سپورټ کوي د داسې خلکو سره مرستیال جوړ شئ ځکه چې دا بچیان چې کله داسې مزدوري کوي انډې خرڅوي چولې خرڅوي نو په دې په شا پسې په دې هر یو بچي پسې شاته یو ډېره غټه کهاني وي خو که چېرې مونږ او تاسو ځان خبر کړو
13 هفته کې مونږ په دیولۍ کې یو پروګرام کړی دی چې یو د دې نه هم ډېره زیاته وړه ماشومه د شپږو اوو کالو یو ماشومه چولې خرڅوي د هغې پسې شاته څومره یو غټه کهاني ده څومره یو غټه سټوري ده هغه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې ګورئ خو زه یو ځل بیا تاسو ته دا یو خواست کوم چې داسې بچو له ملنډې پورې مه کوئ او په داسې خلکو پورې خندا مه کوئ داسې اپریشیټ کړئ په معاشره کې چې داسې نور بچیان هم راپاسي او څوک چاته سوال ونه کوي او دا معاشره مخ په وړاندې لاړه شي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر حیات سره د اخلاص پورې ټیم له ورکه اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته